اوس یو د کلونو راسنتوري واقع روانې دي موږ یوې واقع نه دا تفسیرانه شو کولی سره دا واقع خاص شوي هر یوه هغه واقع چې هغه ګرمیوال وژني ګرمیوال ډنګوي ګرمیوال خرابوي که هغه د غري وي او که هغه د سامي وي که هغه د لوور وي که هغه د یپر وي که هغه د سنټرل وي په دا رقم واقع باندې موږ غوندې خلک موږ د نور غوندې خلک دا ټول یوه خبره ده دویمه خبره اوس موجوده کوم سنټر کوم حالات دا تاسو ټولو ته معلوم شاید که ځینې زګیر واقع دا چې مو برداشت نه وکړي خو دا بله خبره چې موږ وریایو هغه احساس یې دومره نه رسي کنې چې کوم ځای کې ته واړه ماشومان کس یې هغه د ټیکالې دپاره جوړي یو یا مور کس یې هغه دې دپاره جوړي چې موږ بچي ته دوره ځای راکړو چې نن سره شپه وکړي خیر موږ نوران سړي به نه کوي شپه خو موږ ښځو ته ځای راکړو او یوه پیغله خور رسي یو پیغله لور رسي هغه د بل چا حجرې کې وسریږي نو ځین که په دغو خبرو باندې مونږ کورمیوال اوس هم فکر ونه کړو اوس هم سوچ ونه کړو دا به ډېره باده خبرې ما غوندې کمزور ایمان والا سړی بیا ونه غواړي چې د ما د کړي ښځې چوکره لوړه شي چوکره شپه وکړي داسې به دی تاسې نه غواړو کور ړنګول یو کور نه راوتل داسې رادا نه دي چې دوه درې سړي راوځي ډېر زیات شیان دي چې کلونه سړي پکې کېږي سړي نو د کور جوړول بیا موږ د خلکو ته دا انتهایي ناممکن خبره ده اول دا خبره کوو چې موږ سخته لهجه بالکل نه استعمالوو نه د عوام دپاره نه د غرو خلکو دپاره نه د سامي خلکو دپاره نه پوځ ته نه بلته نه بلته موږ صرف د اپیل په سطح باندې خبرې موږ دومره زور شته نه دي صحیح دي که نه نو تاسو ټولو ملګرو ته زه دا که زموږ فرمې کې اکثر د لهجو وجې نه موږ روبلنه نه کېږي د لهجو وجې نه موږ یوې خبرې ښې ته نه شو رسېدلی د لهجو وجې نه موږ د یوې خبرې حل ته نه شو تللی زه تاسو ټولو ته دغه سوال کوم ټولو ته اول زه زموږ دلته نستی داسې نستی ولرو چې د لوور د سنټرل د اپر دا شه محسوس وي چې دا خلک ټول په سنټرل کورم باندې دردېږي هم خوږېږي هم او احساس هم ورته کوي موږ دا محسوسه نه کړو چې دا نستی دا د فلاني قوم والا دی دا نسته دا د فلاني رنګ والا دی دا نسته د فلاني مسلک والا دی نه دا نسته به زموږ د ټولو کورمیوالو بلکې موږ د نورو قبایلو ته بلنه وکړو چې موږ ته راشي د هغه دپاره موږ دا دی چې موږ محسوسې مطلبې دي هغه مطلبې مو وړاندې کېږدو او هغو مطلبو منونکو دپاره موږ یایو چې د کورمي او د وطن کوم یو سړی موږ سره دلته نستی ولري موږ سره دلته کښېني تاسو ته به پاتې وي چې مونږ خلک بېګا هم ډېر داسې خلک دي مشر صاحب مشر ته داسې خلک دي چې بېګا کسان یې که د مثبتان مړي خوړلي نو دا ټولې خبرې مونږ ته مخامخ پرتې دي اوس که یو سړی مونږ باندې رحم نه کوي یو سړی مونږ پوښتنې ته نه رسي مونږ پکار یې چې خپل اواز ولرو مونږ دا مشوره اول تاسو سره دلته کوو چې مونږ یوه دا خبره کوو چې اپریشن دې بلکل بند کړلی شي دویمه خبره چې هر هغه ابدي چې هغه کې ته په شمار سړي کسې چې دا خلک حالات خربوي د هغو وجه نه ته په ټولې علاقې باندې بمبري مه کوه که یو دوه درې کسان تا ته ترهګر لیدلی شي د شرګر لیدلی شي تا ټول قوم ټوله علاقه اوسې متاثره مه کړه چې ته ټولو ته یې راوځه نو مونږ غټې مطلبې دا چې اپریشن د بند کړلی شي کوم خلک سره غلي دي دا د بالکل واپس کړلی شي خپلو کورونو ته کیمپ نه کیمپ نه موټل کې غواړو نه بل ته غواړو کیمپ خو بیا ټول نه ښه ځای دا دی چې وینګونه بریګیډ یې مونږ ته خالي کړی دو د مونږ کورونو ته لاړل هغه شي ښه دونه کوي که مونږ یې څه کیمپ نه د مو وساتلی شي دویمه خبره دا دی د کورمې چې څومره لیارې دي هغه د بالکل د اپر نه ونسه د لوور نه ونسه د سنټرل نه ونسه مونږ دا د ټولو دپاره کلیر کړلی شي آرام سره کړلی شي زمونږ دا دغه څو مطلبې دي تاسو ملګرو ته مونږ دا یو مونږ وطن کې حالات داسې تېر شوي دي کېدای شي دنه سړي ته زور زیات رسېدلی کېدای شي دنه سړي ته زور کم رسېدلی کېدای شي دنه سړي ته غلط فهمي کېدای شي دنه سړي ته غلط فهمي نه وي دا ځنه داسې خبرې دي چې هغه مو تاسو هر ټیم بیا هم هغه کولی شو خو مونږ دا چې مونږ تاسو دا نسته داسې ولرو چې کومې د سنټرل کوم خویندې راوتلي دي یا کوم میاندې راوتلي دي هغه په دې منتظر باندې چې داسې یو مسا والا ګروپ شته چې مونږ ته راشي او د مسا غوندې پیرغان ته مخې ته ودرېږي داسې یو سوال ځانونکی شته چې خدای ته سوال وکړي دغه حکومت ته سوال وکړي زیاره مونږ باندې رحم وکړو نو موږ دغه دپاره دلته مونږ نستی کوو
پر امن طریقې سره مونږ به کوشش نه لګو چې مونږ ډېر خلک کارو سړی درته وګړېږو مونږ به دلته ناسته یې مونږ محسوسې مطلبې دي هغه به په کاغذ باندې ولیکو چې څو پرې وزیر اعلی نه یې راغلی وزیر اعلی ته به کېږدو چې ګورنر یې چې ګورنر ته به کېږدو چې څو پرې زموږ خلک ته واپس نه یې کړي مونږ ته دلته نوست دا د یوه دا راغله دویمه خبره دا دی که زموږ خبرې دلته مو درنه وکړه مو کېنول مخې مې ولګوي مو خبره به ومني انشاءالله مو ته به دا ټول خلک رسي که هغه د هر علاقې دي بیا په کار دا دی چې مونږ له حمل ولرو چېرې مونږ د وزیر اعلی مخې ته کښېنو مونږ د کور کمانډر مخې ته کښېنو مونږ د ګورنر مخې ته کښېنو دا درې غاټې هستیانې دي هغه دپاره بیا ملګري به بېل شو موخه دا اراده دی 2000 کروړ شریکونو نسخې مو خستې دي تیار مې هدیه کړې دا ټول خبره واورو 2000 کروړ شریکونو نسخې مو خستې دي تیار مې هدیه کړې دي مونږ به هغو د کروړ شریکونو نسخو سره که د کور کمانډر مخې ته تاکي پر امن طریقې سره ناره نه لګوو سخته خبره نه کوو صرف دوره کوو خال راته واپس که خال راته بېعزتي نه ورسه کورونه راته ړنګونې ته نور ور نه کړي که کور کمانډر مخې ته تاګ یا د هغو د کروړ شریفینو نسخو سره په کور کمانډر مخې ته به ورشو ته کښېنو چې موږ ته مه کسه دغ قرآن ته ورسه که وزیر اعلی مخې ته به دا کروړ شریفونه وړو دا 2000 نسخې وزیر اعلی ته وګورئ موږ ته مه کسه مونږ به غلط یو مونږ به ګندګیر مونږ به خپل منځ کې نه لګي ایمو ظلم ایمو خبره ایمو لهجې وژنه ایمو زنانه ایمو ماشومان ایمو کونډې دا راته ماجره قرآنو نسخو سره به هغو ته ورشو امید دی مو په یو کچېرې نو انسانان دي پاکستانیان دي مسلمانان دي امید دی چې موږ دا احتجاج به بیا رانګړی وړي خو چې وي سړی د مور پر یاده نه مني د خدای کلام نه ویره بیا نه کوي نو تاسو خو بیا نور زور شته نه دی که نه نیمه د هغه خبرې دي اوس که تاسو دې کې آیو چنده 2 یا 3 مطلبې ډېرې دي دا د متصرینو لپاره دا به کفي د کوم له عمل مو درته ولو دغه له عمل لپاره به ټوله کورمه راغوړو چې څومره د کورمې مشهوران دي د لار نه ونه سر تر باره پرې ټول ځوانان به راغوړو چې څومره علما مفتي کرام دي ټول به راغوړو خو که هغو راغلو خوا په خوا که هغو رانغلو نو ځوانانو تاسو موږ سره بیا تیار یو تاسو موږ سره څو هغه زنانه هغه موږ سره نوتې دي اوس که کومه داسې څه خبره وي مولانا صاحب یوه دوې خبرې